الصلاة والسلام على من بعث لإشاعة التوحيد والسنة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. طلبة توحید و سنة د جماعت اشاعت التوحید و سنة یو ذیلی تنظیم دی، داغو شاگردان و بچی دی، داغو د میشن پیروکار دی. چونکی طلبہ توحید و سنة دے تنظیم ارکان اور دے تنظیم هم میشن ملگری زوانان دی، نو د ځوانۍ متعلق زه یو څو گزارشات خپل ملګرو او خپلو همیشن ملګرو ته کومه. هغه دا چې داسې یو دور چې په دې سټیج باندې به ښه جید علما شیوخ بزرگان تشریف فرماو، ټولو خلقو به جولۍ نیولې وه چې د هغو د خلونه کمی ملغلری را دوڑیگی چه آغا ملغلری من محفوظ کو. نن آغا شیوخ پا نظر باندی نرازی، فمنهم من قضان نحبه ومنهم من ينتظر. زن لارا او زنو انتظار دے. اینو جوانانو نن تاسو را بیدار شئی، زمنگ استاسو دور را روان دے. دا مسئلو دا جماعت دا میشن قرآن و سنت دا منگا و تاسو تاوالا کیگی چه منگا و تاسو را دے خلقونا یو تربیت واخلو یو دعات واخلو او مخ کی دا میشن دنیا گٹ گٹ تورسو. پا دنیا کی چه چرت یو انقلابی جماعت میشن خکارا کڑے دے، نو دا آغا انقلابی جماعت اولا دستا آغا نو جوانانو کو دا نبی علیہ السلام انقلابی میشن شروع شوے، دا آغا اولا دستا نو جوانانو مصعب ابن عمر نو جوانو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو جوانو، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نو جوانو، اور نور طول صحابہ نو جوانو خپل مال خپل جان ہر سے قربان کرو. باطل قوتنا اغیدہ کوشش کئی چه دی مسلمانانو اهم سرمایہ نوجوانان دی. نو ارازی چه دی نوجوانانو فمیلی او بدینی اخلاقو بانی او داغو دا ملیو دینی غیرتون تباو برباد کو دا کوششونا کئی. خو الحمدللہ اللہ وقت پا وقت جید علماء حق پرست علماء اگا پیدا کئی، داغو رہنمائی پذریعہ دا تعلیم او دا تدریس، دا دعوت او دا تبلیغ، دا تحریر او دا تقریر، دا تعلیم او دا تصنیف پذریعہ بانی کئی، داغو رہنمائی کئی، اگو تر جون مقصد خئی او داغو اسا دخبلو کم ترو احساس پیدا کئی. سما عزت مندو دا قربانی پا میدان کی منگلنو جوانان دا اسلاپ و قتل غواری. جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ یو زوان دے، دا موتا جنگ تا تلے دے، دا غص جنڈا دے اسلام ورسدا چکل پاغبانی عملہ کیگی خیلا سکٹ کیگی جنڈا زمکل انور کئی گس لاس تیکلا چکل گس لاس کٹ کیگی جنڈا زمکل انور کئی زکا دے اسلام جنڈا دا پلیٹ چوئی دا سینے سرا جوخ تکڑا چکل پسینہ باندی گزارون اوشو. نو بس مسکیشو اویویل یا حبذ الجنت واقترابها طیبت و بارد شرابها. اینو جوانانو رازی دا انس ابن نظر قربانیو گوئی میدانی جہاد دا احد کی دے اوی واللہ انی لعجد ریح الجنت من دون احد. یونو جوان دے عقبہ ابن نافع رحمت اللہ علیہ دا محیط اطلنسی
په غاړه باندې ولاړ دی توره اسمان ته پورته کړله او وی ویله والله لو اعلم ان وراء هذا الماء ارضا لخضته بفرسي هذا قسم په الله کله دی وبونه اخوا ماته معلومات وي چې هلته انسانان دي هلته ځمکه ده نو دا اس مې په دې اوبو باندې ورګډاوه او زه پې ورتللم نو جوانانو نن یخ شئ موږ ته یو کار حواله شوی زمونږ استاد سه یو سرمایه راسه ده زمونږ استاد سه د اسلام یو لویه کیمیا راسه ده قرآن او سنت زمونږ استاد سه راسه دي دا د قربانۍ ډېر انقلاب غواړي چې هغه قربانۍ به موږ او تاسو ورکوو نو زما عزتمندو د ځوان سړي نه د هر چا تمه د مور تمه د پلار تمه د استاد تمه د جماعت تمه ګورې دا تمې به د چا خاورې کوو نو یو ځل امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ته چا وویل د ماوراء النهر نه اخوا یو عالم دی ثلاثیات احادیث ورته معلوم دي روان شو خپل سند عالی کاوه هلته لاړې چې لاړې یو عالم دی او هغه سپي له روټۍ ورکوي د سلام کلام وشو چې هغه د سلام نه فارغ شو نو ده ته وایي ته به خفه شوی چې ما سپي له روټۍ ورکوله خو د دې سپي زما سره زمانه تمه وه او تمې نشم کټ کولی او ویل حدثني ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع رجاء من ارتجاه قطع الله رجاءه منه يوم القيامة فلم يلج الجنة د چا چې د چا نه تمه وي هغه تمې یې له د خاورو څخه خاورې کړلي الله جل شانه نه چې زموږ تمه د جنت د داخلېدلو ده هغه به زموږ او ستاسو نه ختمه کړي او جنت ته به داخل نه شو نو جوانانو موږ ته یو کار حواله شوی هغه کار ته کار ویل غواړي هسې په ډېرو بیانونو په ډېرو تقریرونو په ډېرو دعوو لاپو نه کېږي دې کار له غاړه ورکول غواړي دې له قرباني کول غواړي دې له وینې تویول غواړي دې له خولې تویول غواړي دې له مال او جان قربان کول غواړي داسې خو به کوو که نه طلبه توحید و سنه یو فعال تنظیم دی الحمدلله په ټوله صوبه کې داغه تنظیم شته داغه کار او کردار شته داغه جماعت داغه اجتماعات شته په باجوړ کې داغو دوه اجتماعات وشو او په دې پسې دویم نمبر اجتماعاتو دغه عمره ګڼه پکې وه یو فعال تنظیم دی الحمدلله مخکې کار کول غواړي خو زه یو درخواست کوم عاجزانه د خپلو مشرانو نه من کمزوري من کشرانی زمون خوله کې زور نشته من خو منډه والی شو خو خوله کې زور نشته د مشرانو ته زمون لږ تایید وکئ من ستاسو بچي ستاسو شاګردانی ستاسو په میشن باندې روان خلک یي په من لاس راکاږئ زمون تایید وکئ انشاءالله ټول طلبا په دې جماعت باندې رايوځای کوي را متفقې کوي چې مخکې کار وکړو کومو اضلاعو کې کار نه کیږي زه یې ویلی نشم بېدبي ګڼم خو به هر حال د ټولو اضلاعو مشران مشایخ بزرگان او امیران ناظمان موجود دي هلته تاسو دا احساس واخلئ چې هلته تنظیم جوړ شي من د جماعت اشاعت التوحید و سنه یو باغ دی د هغه موږ مالیان یو خو موږ انشاءالله داسې وفادار مالیان یو چې دا باغ وچوالي له نه ورکوو دې باغ ته ډاکوان نه پرېږدو دې باغ ته مرضونه نه پرېږدو دا باغ که وچېدو اوبه به ورکوو که اوبه نه وي د تن وینه به ورکوو خو دا باغ وچوالي ته پرېږدو نه نو انشاءالله زما ټولو مجمع ته راخواست دی چې طلبه توحید و سنه یو خپل بچي وګڼئ د دې څخه تاسو امداد وکئ او د دې څخه تاسو حمایت وکئ او دی د ځان سره جوخ کوي او تاسو له یو لایحه عمل ورکئ چې هغې باندې مخکې لاړ شي او کار وکړي استغفر الله